السلام علیکم ګران کتونکو د افغانستان کې د امن په حواله سره 13 ورځ چې کوم ماسکو کې کانفرنس شو د اعلامیه په باقاعده توګه جاری کړی شوې ده. په دې کانفرنس کې طالبانو د افغان ګورنمنت نمائندګانو سینیئر افغان سیاسي مشرانو پاکستان روس چین امریکا او د دې سره ترکیه او قطر هم پکې شرکت کړو. د یونایټډ نیشن دغه نمائندګانو پکې شاملو. د کانفرنس کې خو اورال هماغه خبرې وي کوم چې د افغانستان کې د امن په حواله سره خو دوه بنیادی خبرې چې کوم دي هغه په لومړي ځل په دې کانفرنس کې مخې ته راغلې. یو دا ده چې څه موده وړاندې تاسو ته پته ده چې د امریکې خارجه وزیر بلینکن چې کوم دی هغه یو خط لیکلو افغان سیاسي او حکومتي قیادت ته چیرې دوی غواړي چې په افغانستان کې فوري طور باندې یو عبوری حکومت یو عبوری سیټ ټول شموله باندې یو حکومت جوړ کړي او د سره سیسفایر موشي او دوی بیا چې کوم دی هغه حکومت مخکې ځي نو چې بیا څه فیصلې کوي هغه به هغه حکومت کې الیکشن کې یا نوی حکومت څنګه جوړي. او د دې سره دا هم وځکه چل دی کې د لومبې مای تاریخ چې کوم دی ډېر په تیزۍ سره نږدې را روان دی کومې کې چې د امریکې فوجونه د معاهدې مطابق چې کوم دی هغه افغانستان نه وځي. په دې ماسکو کانفرنس چې کومه اهمه خبره ده هغه دا ده چې دوی هم پبلیکلی د افغانستان کې د ټول شموله حکومت حمایت کړی دی او دې ریسپانسیبিলিټي یې چولې ده. په دې چې څلورمه کومه ماده د دوی وایي چې یاره کوم انټرا افغان نیګوسیشن یا خبرې اترې روانې دي مونږ هغوی باندې چې کوم دی دا زور راوړو چې یاره دوی دې فوري طور باندې داسې خبرې اترې وکړي داسې دغه دې وکړي چې یاره دوی فوري طور باندې یو پولیټیکل روډ میپ چې کوم دی یو پولیټیکل خاکه یا ډانچه چې کوم دی مخې ته راوړي او هغې کې چې پولیټیکل روډ میپ داسې چې فوري طور باندې هلته کې یو آل انکلوسیو ګورنمنټ یعنې هم هغه ټکې دی چې یاره بشموله ټول شموله حکومت چې کوم دی هغه جوړ شي یوه او کومه چې بلینکن خط کې لیکلو چې یاره سیز فایر نو دې په هغه کې بیا لیکلې چې دغه روډ میپ داسې چې دا فوري طور باندې لیډ کی یو آل انکلوسیو ټول شموله حکومت ده او ورسره په افغانستان کې یو مکمل او مطلب تلپاتې سیز فایر یا جنگ بندي چې کومه دی ډزبندي چې کوم دی د هغې اعلان هم وشي. نو دا پکې یو بنیادي خبره وه چې یاره په دې کانفرنس کې د امریکې چې کوم پیشنهاد و روس هم ویلي اوس په دې کې پاکستان چین ورسره افغان حکومت ټیم و یا افغان سیاسي قیادت و طالبانو د ټولو طرفه دا خبره وشوله چې یاره دا کوم انټر افغان بین الافغاني مذاکرات کار چې کوم دی دوی له پکار دي چې فوري طور باندې یو روډ میپ پولیټیکل روډ میپ مخې ته راولي چې په هغې کې یو ټول شموله حکومت او پرمننټ سیز فایر یا تلپاتې جنگ بندي چې کومه دی هغې باندې کار وکړي. یو پکې دا خبره اهمه وه. بله پکې چې اهمه کومه خبره ده هغه هم دی چې دا په مخکې کانفرنسونو کې نه وه شوې هغه دا ده چې په باقاعده توګه دا خبره وکړله چې ټرایکا ایکسټنډډ ټرایکا په دې مطلب دا د پاکستان چین روس امریکا دوی په یو صورت کې هم دا نه غواړي چې په افغانستان کې د اسلامي امارت یعنی د طالبانو حکومت راشي. مطلب هغه ګنګوسې یا هغه پروپیګنډې کومې چې په افغانستان کې کولې او خاصه توګه د افغان حکومتي ټیم به کوي چیرې دوی په افغانستان کې د طالبانو حکومت یا اسلامي امارت راوستل غواړي امریکا پاکستان چین روس وغیره. نو په دې کې دوی دا ټرایکا په باقاعده توګه دا خبره وکړله چې د یونایټډ نیشن سکیورټي کونسل د کوم ریزولوشن دی 2514 2020 کې چې راغلی دی د هغې مطابق ټرایکا بالکل نه غواړي چې په افغانستان کې دی د افغانستان د طالبانو حکومت راشي یا اسلامي امارت راشي. نو دا دوه خبرې وي. نور خو چې په هغې کې دا ویلې شوي دي طالبانو ته دا کړي چې دوی د بهار یا د سپرلي حملې چې کوم دي هغه دې نه کړي. افغانستان ډېر وزورلی شو هلته کې جګړې ډېرې زیاتې دي تشدد ډېر زیات دی او بیا بنیادي اوورال چې که مونږ دا وګورو نو افغانانو باندې دا زور ورکړی دی چې یاره که تاسو وغواړئ نو تاسو چې کوم دی دا امن ستاسو په لاس کې دی او تاسو چې کوم دی لږه تادي وکړئ یو داسې روډ میپ راوړئ چې د مای د لومړي تاریخ نه مخکې تاسو یو نوی حکومت هم راشي او هغې کې د طالبانو هم حصې د ټولو پکې حصې. نو د نننۍ ویډیو کې ما دا ویل چې په دې حوالې سره په دې ماسکو کانفرنس حوالې سره په ټول خبرونه راغلي خو دا 2 پوینټس ما چې اکثرو کتل په دې اعلامیه کې دا ډېر امپورټنټ دي چې د طالبانو حکومت دا نړیواله ورورولي به بالکل نه مني. نو دویمه خبره دا ده چې نړیواله ورورولي دې ټیم کې په افغانستان کې د یو عبوری یا موقت حکومت چې کوم دی حمایت کوي او غواړي چې دا د ډېر زر وشي او د دې لپاره د روډ میپ افغانان په خپله باندې